که فرض کړه یو سړی سعودي ته یا دوبۍ ته ځي او د هغې په ځای باندې په دې چرګو انویسټمنټو کې پیسې پې ولګوي 50 چرګې به تعالی د میاشتې 20-25 هزار روپۍ منافع کوي. سړی 50-50 چرګه اخلي یا 10-12 چرګان اخلي یاد به څه ریټ وي؟ موږ د دې نه ډېر خرڅ هم کړو. دا د هول سیل په حساب باندې په 2000 روپۍ یو چرګ دی. هر څوک وړي هر څوک نور اډر هم ورکړلی د 2-3 چرګانو نور به هم انشاءالله راځي. دوی دا وایي چې په 2000 روپۍ به یو چرګه ورکوو دا چرګان چې دي دا د هګو مشینان دي. اوس دوی دغه اعلان وکړ چې یاره د دې چرګانو د هګو د خرڅ سره سره د چرګانو د خرڅ کاروبار هم شروع کړو. نو په دغه سلسله کې که تاسو دلته کې راځئ او د دوی نه دغه چرګان هم ترلاسه کولی شئ. دوی دا وایي چې یاره زمونږ کوشش دا ده چې یاره موږ به 2-3 زره چرګان چې دي هغه بیا نور راولو. نو که څوک هم چرګان اخلي نو هغه د په هول سیل ریټ باندې چرګان میلاویږي. بختیار علم خان زموږ سره موجود دی. یو ډېر زیات زبردست سیټ اپ تاسو کړی په عامه توګه. خو باول زه دا وایم چې یاره چرګانو په دې کاروبار باندې یا د هګو په دې خرڅولو باندې خلکو ته ځان بد ښکاري او تاسو یو ډېر زبردست سوچ راوړه او هغې کې پیسې پکې هم ډېرې دي او کاروبار هم ډېر زیات زبردست چلیږي. نو اول خو به زړه قسم یې خبره وکړو چې یاره هګو څه پوزیشن دی هګۍ اوس څه واچوي اول یې څه واچولي او اوس د سره موجوده چرګان څو لرلي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو لومبې خو سهیل خان ستاسو د ټیم شکریه ادا کوم تاسو دلته راغلی. د هغې نه وروستو تاسو خبره وکړه چې اکثر خلکو ته په دې بعضو کاروبار باندې ځان بد هم ښکاري. نو کله چې موږ دا کاروبار شروع کوو نو دا خبره زموږ هم په ذهن کې وه. خو زه تللی وم کراچۍ ته او هلته زما یو ملګری و نو زه لاړم د هغوی فارمونه مې وکته. ډېر په غټه پیمانه باندې او ډېر غټ منافع بخش کاروبار هم دی. د هغې په وجه چې زه کله بیا رالم نو زما د ملګری شاه رحمان صاحب دوی الریډي په کور کې چرګان راوړي 2-3 کالو نه تقریبا 50 چرګې دوی راوړي. نو هغه د اوسه پورې زما په خیال ته 4 کال شروع شوی دی چې هغوی هګۍ چې یو باقاعده ته ورته ما تپوس وکړو نو دوی له د 20 نه والا تر 25,000 پورې صرف هغه 50 چرګې د میاشتې بچت کوي. نو په دغه حساب باندې بیا موږ ولګېدو موږ 1000 چرګ راوړو. ماشاءالله زه خو 100% مطمئن یم کار ډېر ښکلی برابر روان دی. د هغې نه علاوه دلته موږ اکثر ناست یو نو زیات کاروبار کې تجربه خو د شاه رحمان صاحب او زموږ د محمد علي ده. زه اوس اکثر ناست یم نو دلته کسان راځي څوک وایي زه 10 چرګ لم څوک وایي زه 6 لم څوک وایي زه 15 اخلم. نو په دغه چل کې موږ پکې دا سوچ وکړو که فرض که موږ د دې هګو سره سره د چرګو د کاروبار پکې هم شروع کړو. د هغه ځای نه فیصل آباد نه چې موږ دا چرګ راوړو نو زموږ نه به تقریبا 1,30,000 روپۍ خرچه شوې ده. په دې باندې په 1000 چرګانو په راوړو باندې 1,30,000 روپۍ خرچه راغلي. نو په دغه وجه باندې د دې خرچه هم سیوا ده 10 چرګو پسې په شلو پیسو کې تلیم نشي. نو زما د ټولو عوامو ته د دې مخوزو خلکو ته د پرون خلکو ته دا درخواست دی که تاسو کاروبار هر ځای نه څوک راځي چې څوک راځي. زما خو دا خپله تجربه وشوه زه یم چې هر څوک چې کاروبار کوي او شروع کوي د لږو روپو کاروبار کوي مطلب ته چې 1,00,000 روپۍ خرچه کړي نو ستا 50 چرګې دي 50 چرګې به تعالی د میاشتې 20-25 هزار روپۍ منافع کوي. نو زما په خیال دومره منافع بخش کاروبار بل نشته. دغه تاسو ډېر زیات صفت وکړو کار ښه روان دی موږ ته اندازه ده. نو که فرض کړه یو سړی سعودي ته یا دوبۍ ته ځي او د هغې په ځای باندې په دې چرګو انویسټمنټو کې پیسې پې ولګوي نو هغه کې به څه فرق مطلب هغه کاروبار او دغه کاروبار چې دی څه ډیفرنس به پکې چې یاره هغه د مسافرۍ نه هم بچي او دلته کې به هغه د زیاته منافع کوي. یاره زه خو وایم چې په ویزا باندې نن سبا له 7,00,000 روپۍ لګي. هغه پیسې چې تاسو دلته په دې کاروبار کې انویسټ کوئ نو زما په خیال چې په سعودي کې تاسو کوم منافع کوئ نو هغه پیسې به تاسو دلته په کور کې ملويږي. او د دې مانګ خو کمیږي نه هر ټایم د چرګو د هګو مانګ دی. په دې کې د چرګو د هګو بل د کورنۍ چرګو په مثال دی دا یو چرګ چې تقریبا 2.5 کیلو 3 کیلو تقابل دی. نو که فرض کړه تاسو نه دا کله چې د هګو 3 کال د ټایم دی 4 کال د دوی سره دی هغه شروع دی که بیا تاسو د چرګم خرڅوي نو د خپل د روپۍ بیا په ټول منیم کې د غوښې په حساب باندې خپل پیسې کوي. اوس راته دا یو خبره وکړه چې یاره د دې چرګانو د خرڅ په څه طریقه کوي په هول سیل ریټ به تاسو د چرګان خرڅوئ دا کوم موجوده چرګان چې تاسو دي دا تاسو زر راوړي اوس څو به دي دا اوس څو هګۍ چې او په څه حساب به تاسو د چرګ یو دانه خرڅوئ. دا خو تقریبا په دې کې به داسې لږ ډېر به پکې چې موږ راوړي 4-5 میاشتې وشوې نو مړه به پکې وي. زما په خیال دا به زموږ سره تقریبا 900 خوښه یا 950 داسې وي. دغه حساب باندې تقریبا 800-850 دانې هګۍ دوی اچوي. نن سبا هم دغه تعداد کېږي. بل دا چې د موسم لحاظ سره دوی د دواړو موسمو سره لکه گزار برابر دي بالکل. د فیډ څه حسابي مطلب د خوراک د ورځې د 100 چرګانو به څو خرچه کیږي. د فیډ چې دی نو هغه موږ ولا د بونیر نه راوړو سواړی نه د دې خپل یو فیډ دی ورځې خرچه څو ده. د 100 چرګانو تقریبا 2 بورۍ لګي بورۍ تقریبا 15,000 روپۍ بورۍ ده 12,000 روپۍ به دا تا نه د ورځې خوري. نو زه خو به د خپل د کلیوالو ته د علاقې د خلکو ته دا یو خبرو کوم که تاسو کاروبار کول غواړئ نو دا ښه کاروبار دی آسان هم دی ډیوټي پکې هم نشته او ډېر په اسانه باندې تاسو دا کار کولی چې سړی 50-50 چرګ اخلي یا 10-12 چرګان اخلي یاد به څه ریټ وي. موږ د دې نه ډېر خرڅ هم کړو. موږ زما د ملګري دلته چې پکې دی به دا کوم چې ډیوټي کوي د دې به 3,000 هم خرڅ کړلی
او یو کس پکې په 3.5 زره وړي. عام طور موږ په دې باندې بل سیل لګول دي نو موږ وی چې که څوک فرض کړه د 500 نه ببر وړي نو 2200 روپۍ وي او که د 500 نه پکته وړي 15 وړي نو د دې په 2500 ریټي. خو بیا زما دي مرګري وی چې کار کوو چې د خلکو ته دا خبره اسانه ولګا نو اوس دا د هول سیل په حساب باندې په 2000 روپۍ یو چرګ دی هر څوک وړي هر څوک چې وړي که 500 وړي که 100 وړي که 200 وړي نو زموږ سره چرګ شته. موږ سره نور آرډر هم ورکړل د 2-3 چرګانو نور به ان شاء الله راځي. راته وایي چې یاره کار خو ماشاءالله ډېر ښکلی روان دی واته سوه هګۍ چې دی نو په خیالم خانو وي چې دا اوس مچي او د چرګانو د خرڅ کاروبار په کوم تاسو شروع کړو؟ بالکل سهیل خان ډېره مهرباني. بالکل او موږ د دې کافي وخت چې دا موږ راوړلي او هګۍ مګۍ چې هګۍ هم خرڅېږي او خو زما د ملګري موږ دا فیصله وکړه چې یاره د خلکو ته هغه سهولت رسوو نو چې څوک څومره چرګان اخلي نو موږ سره ملاوي دا ملګری راغلی دی نن دا زما ملګری دی اوس وایي چې یاره مال 50 چرګان ته نه راکړه زه وړم که نه انشاءالله چې څه اوس فلحال ته نه دله ورکوو او څه دې موږ خرڅ کړي دي او چې چا اوس واجئ هغې اوس دا 700-800 دانې اچوي او 780-800 پورې دو اچوي دو روزانه هګۍ اچوي. دا د چې یاره منافع بخش کاروبار دی منافع بخش کاروبار دی بهترین او انشاءالله موږ هم وصیه کوو موږ به نور چرګان راوړو او دلته چا ته ضرورت وي نو دا به موږ ورکوو هغوله. څنګه څه حساب دی یاره تاسو څنګه سوچ راغی چې یاره چرګانو په سره د چرګان نو موږ خو اکثر راځو دې سر ناست یو نو موږ دا سوچ راغی چې یاره دا ښه د فایدې شی دی او موږ د 500 چرګو آرډر ورکړلی دوه خو اوله نه خرڅوله خو اوس یې زړه له بسته راغلي چې یاره هر سړی لکه کاروبار شروع کړي نو موږ 500 چرګو ته اوس واغسته او انشاءالله نور به هم کوشش کوو چې یاره مخې ته څه پېښېږي. تاسو هدلته کې په خپله موجود یې چرګانو خیال هم ساتئ او فیډ هم د دې له ورکوئ نو څه حساب دی کاروبار کې منافع څه ده او هګۍ څه واچئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې موږ د الله تعالی شکر ادا کوو چې زموږ دا کامیاب کاروبار الله تعالی کامیاب کو او د هغې نه بعد ستاسو شکریه ادا کوو چې زموږ خواله رالی نو کاروبار ماشاءالله ډېر ښکلی کاروبار دی او ډېر یو منافع بخش کاروبار دی تاوان پکې نشي نقصان نشتی او موږ خو دا وړې چرګوړې راوستې وي ړمبې هم تاسو راغلي وئ او 2 میاشتې موږ ساتلي وي 2 میاشتو نه فس بیا په انډو باندې راغلي اوس هم انډې علي تقریبا 60-70 چرګې داسې دي چې هغو له په هغو راغلي هم نه دي ورځ تر ورځه سیوا کېږي او 800-820 دانې تر ورځ یاد شي. او بالکل او خلک راځي دلته کې اکثر تپوسونه کوي چې موږ له چرګان پکار دي نو تقریبا 30-40 ته موږ خرڅ کړو په 2900 روپۍ باندې موږ چرګ خرڅ کړلی په 3000 هم خرڅ کړلی نو اوس زموږ د نیکانو داسې چلو کړو چې سیل یې پرې ولګاو نو 2200-2000 روپۍ که څوک لږ اخلي یو دوه اخلي نو په 2200 وي که څوک زیات اخلي نو په 2000 روپۍ سیل یې لګولې نو خلک به راځي او دا چرګان دلته ورته میلاویږي هر ټایم او دې لپاره موږ دا سیل لګولې چې موږ نورو چرګوړو آرډر ورکړلی تقریبا 3000 چرګوړو نور آرډر ورکړلی موږ وایي دا لومبني به داسې خرڅو او نور به پسې وړې راوړو هغه به غټېږي او چاګو ته تیارېږي نو بیا به یې خرڅو انډې به هم میلاویږي او چرګان به هم میلاویږي کاروبار ډېر ښکلی دی تاوان پکې نشتی هیڅ قسم له تاوان پکې نشتی چې 50 چرګې یو کس بوځي او کور کې ساتي نو یو خو به پې مشغولي بل داسې یو کس هسې هم کور کې نو 50 چرګې څه ډپټي نه غواړي مزدور نه غواړي ساتنه نه غواړي سهار کې ورته خوراک ورځوه او ماښام کې ورته خوراک ورځوه او انډې به دله چې تقریبا 40-45 دانې کم سے کم به اچي 45 ته پورې اچي 45 نه کمې نه اچي. کتونکو دا د شاه رحمان او په خیالم خان چې دی په دې چرګانو مې سیل لګول دی او ډېر زبردست سفر دی ستاسو دپاره دا په 2000 روپۍ به یو چرګه تاسو ته میلاویږي که تاسو یې ډېرې وړئ یا کمې وړئ که یو چرګه وړئ که 100 چرګې وړئ خو بهرحال دوی دا وایي چې په 2000 روپۍ به یو چرګه ورکوو دا چرګان چې دي دا د هغو مشینان دي دلته کې تاسو راتلی شئ او د شاه رحمان نه دغه منافع بخش کاروبار چې دی په دې کې خپله یو ډېر زیات زبردست منافع کولی شئ او د دوی د خدماتو نه چې تاسو پیدا اخیستی شئ ځکه هګۍ چې دي د غذایت نه ډکې دي دوی او دغه شان د چرګان چې دي جو مطلب که مناسب تعداد کې څوک ځان له په کور کې ساتي نو دا ده چې یاره هګۍ به ورته هم پري او د څنګه چې د فخر عالم خان ووایي چې یاره چرګانو که فرض که ضرورت شي ته یې لالی نو چرګانو دا غوښه چې دا تم پرې لګي نو ډېر یو زبردست او منافع بخش کاروبار دی بل دوی دا وایي که فرض که یو سړی سعودي ته یا دوبۍ ته ځي نو د هغې په نسبت که دلته کې دی 1 لک یا 2 لک روپۍ بند کړي نو هغه به د هغې نه زیاته منافع دلته کې هغه په خپل کور کلي کوي نو په دغه سلسله کې چې دی په کار دا دی چې یاره په داسې کاروبار باندې موږ ځان بخت ښکاره نه کړو او داسې قسمه سکلز چې دی هغه مخې ته راوړو چې یاره
هغې نه خلکو ته هم فایده رسي او د کور هغه نه غریب هم د خلکو جرګه ونیول څه څنګه الله پامان